نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. سورة النور اتلسم پارا پنزدی رشتم نمبر آیت دی. دی رکو دا مخی رکو سرا ربط او مناسبت دا دی چی پا مخی رکو کی دا اللہ پاک دا توحید دلائل عقلی بیان شو او مومنانو تا دا معاشری آداب بیان شو. پس پدی آیاتونو کی ہم اللہ پاک دا خپل توحید دلائل ذکر کئی او دا مومنانو ذمہ دارے بیانئی. اللہ جل شانہ فرمائی چیزو اسماننا او ازمکا روخانہ کون کی ذات یم. بیا مثال نو اللہ جل شانہ فرمائی چید ازمکی آسمان روخانہ کون کی ذات سے ربزے. یا اللہ پاک دا خپل ہدایت مثال ذکر کی. لکہ یو دیوال لی پا دیوال کی تاخ دے او پا تاخ کی بیا یو دیو پرتا دا او پا دیو کی خیستا صفاد زیتون تیل لی نو چی غکل بلشی او دیوی دا پاس بیا یو شیشہ لگی دلی دا نو پا دی شیشہ کی صفا خیستر انا باہر دی. دا مثال انسان دا سینے دی. دی انسان بدن کی سینہ دا پا سینہ کی زڑ دی او پا زڑ کی بیا حق قبل ول دی او چا حق قبول کو نو بیا ددنا صدور دا نیک اعمالو کیگی نو دا پشان دا دیوی دی چی دا دی مسلمان پزرکی دا ایمان پشان رانا کی. او بیا اللہ پاک فرمائی اللہ جل شانہ پدی آیاتون کی جماعت آداب بیانے. جماعت آداب نبات اللہ جل شانہ مومنانو تا دا نیک اعمالو بدل بیانے چی مومنانو تا استبا ستاسو دا عملونو پورا بدل ملاویگی خفکی گئی یری گئی ما چی عمل با مدنے کے کڑیو ثواب با نملاویگی نا
عمل بتاسو کوي بدلی بخامخا الله پاک درکي او د دین علاوه د کافرانو د عمل مثال پشان د شګوګل ني چې د لر نخکاری او په حقیقت کې وبني نو د کافر عمل دی تخکاری په حقیقت کې دا کار د فائدې نه وي نن په دنیا کې کافران ډېر کارونه خخ کوي لکه دنیاوی ترقیاتی کارونو کې کافران مسلمانانو سره ډېر ښېګړې کوي مسلمانانو ته خپل مالونه په تور چانده ورکوي د مسلمانانو په بیمارو په مصیبتونو کې داخله ډېر اخلاص کوي خو چې ایمان نشته نو د اخلاص او د نفقه د تفیده نه ورکوي کافر خو خیالدار چې موږ مسلمانانو سره دومره ښېګړه وکړه دومره مالي جاني امداد مو دومره دوایان او دومره ضرورت اسباب مو ورکړ دا کارونه مو له وکړل خو چې ایمان دی د کافر د عمل مثال په شان د شګوګل دی شګوګل انسان ته تند نه ماتي کافر ته د نیک عمل فایده نه ورکړي چې د عذاب د جهنم نه بچي یو مثال د کافر د عمل دا دی وی مثال لکافر د دی عمل دا دی چې دی یو انسان دی په دریاب کې حکته په چپو کې یو طرف ته تیاره ده بل طرف ته اوبه دي بل پکې دی حکته دی ټول چپو تر چپو په دې پټ کړي او د پاسه نم اوریز ده کله کچری دی دا لاس خپل لوباسي نو دومره تیاره ده چې دی دا خپل لاس نشي لیدي دغه رنګي دا کافر چې بد ګناهونه کوي بد کارونه کوي نو د مثال د یوې تیارې د پاسه بل تیاره ده یو تیارو د کافر د کفر ده دویم تیارو د کافر د ګناهونو ده او دریم تیارو په کافر باندې د خپل معاشري د کفر ده د دې کافر د اعمال د فائدہ د نه راځي په خلاف د مؤمن الله پاک مؤمن ته فرمایي چې بدلا د نیکه بتا ته ثوابونه ملاويږي او زیاتی هم درلپی درکو نو فرمایي الله نور السماوات والارض الله پاک روخانه کوونکی د اسمانونو د زمکو دی د اسمانونو روخانه کوونکی دی پنور سپګمه او پستور سره او د زمکی روخانه کوونکی دی په پیغمبرانو سره په عالمانو سره په مؤمنانو سره پیغمبر د زمکی رڼا ده عالم د زمکی رڼا ده مؤمن د زمکی رڼا ده مثل نوره کمشکات فیها مصباح مثال د هدایت د الله پاک د نور د الله پاک پشان د تاخ دی فیها مصباح چوی په دې تاخ کې دیوا المصباح فی زجاجه او دا دیوا وی په شیشه کې او الزجاجه كأنها كوكب دا شیشه داسې وی ګویا چې استوري دري پلقید کړي یوقدو چې دی بلو دا دیوا بلول شي من شجره مبارکه د یوې اونې برکتی زیتونه د زیتون لا شرقیه ولا غربیه چن مشرق جانب تدا و مغرب جانب تدا یکاد زیتوا قریب دا چې د دې دا تیل یدوی او دا بلشي ولو لم تمسس نار اگر کدی لن ورسیدل اور نور علی نور یو نور د پاسه بل نور دی یهد الله لنوره من یشاء الله هدایت کی د خپل اسلام چاته چوغاړي ويضرب الله الامثال للناس او الله پاک بیانې مثالنا خلق د پاره الله بكل شيء عليم او الله پاک پر سر باندې فی بیوت اذن الله پکورونو کی کورن مراد جمعه
اذن الله حکم کړی دی الله پاک ان ترفع دا چوچت دکړي شي ويذكر او یاد دکړي شي فيها پدې کورونو کې اسمه نوم د الله يسبح له فيها بالغدو والآصال تسبيح بیان د الله پاک پدې جماعتونو کې مؤمنان بالغدو والآصال په وخت د سحر او په وخت د ماښام کې څوک به تسبیح بیانوي رجال داسې سړي مؤمنان مراد صحابه دي لا تلهيهم تجارت چې نه غافل کوي دوی لره دوی تجارت ولا بيع او نه بيع عن ذکر الله د الله پاک د یاد نه وإقام الصلاة او دي قائمي منزنا وإيتاء او د قائم ولود منزنا وإيتاء الزکات او د کولو د زکاتونو يخافون دا مؤمنان يريږي يوما دا غورزنا چا د قیامت ورځ ده تتقلب فيه القلوب والابصار چې اوړي با پریشان بوي پاغه کې زړونه واسترګي ليجزيهم الله احسن ما عملوا نپارا دې چې بدل ورکړي دوی ته الله پاک به تر د دوی د عملونو ويزيدهم من فضله او الله پاک بزیاد کی د دې د پاره خپل فضل والله يرزق من يشاء بغير حساب او الله پاک رزق ورکي چاته چوغړي به حساب والذين كفروا اعمالهم هوا کسان چې کافران دي د دې عملونه کسراب پشان د شګوګل دي بقيات فخالي میدان کې يحسب الظمآن ماء چې ګمان کې تګ انسان پاغه باندې د اوبو حتى اذا جاءه لم يجد شيئا تر دې چې دا راشي دا تګ انسان دې شګوګل تا نومي اسس وجد الله عنده فوفاه حسابا او په دغه ځای کې دی عمومي الله پاک فوفاه حساب فصلى پاک پوره کې د حساب الله سريع الحساب او الله پاک زر حساب کوون کړي نو د تندې د وجنا دي شګوګل پس روان شي چې دا وبدي چل تلار ش الله پاک یې مړکی دل بدل په دنیا کې ختم کی او کذلمات یا د کافر مثال پشان د تیرو دی په بحر چې په دریاب کې لجین پویق کې یغشاه موج من فوقه سحاب چې پټکړی وی دی کافر لرا چپی د پاسه د بل چپی او چپی د پاسه د بل چپی چې داغه د پاسه وی سحاب اوریزی ظلمات بعض فوق بعض تیری باز د دیوی د پاسه د بازی اذا اخرج يده لم يكد يراها کله چې دی رو بازی خپل لاس قریب نه را چې دی بد خپل لاس ویني ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور او هغه څوک چې الله پاک هغه د پاره اون ګرځي نور نه وي دا هغه د پاره اس قسم نور الم تر ان الله يسبح له من في السماوات ومکه رکوع کی الله رب العالمین کمال قدرت بیان شو اس پدی رکوع کی هم د الله پاک کمال قدرت ذکر کی پدی رکوع کی د الله جل شانه د توحید دلائل عقلیه ذکر کی چې د اسمانونو د ازمکه د مارغان دا ټول پدې کې څومره مخلوقات دي دا ټول د الله صفاتونه بیانې او پدې ټولو عبادت باندې الله پاک د فی د هر چا د طریقه د عبادت باندې الله پاک فی او بیا الله پاک خپل بادشاہي ذکر کوي چې د دې ټول نظام بادشاہ صرف زین او بیا الله پاک په حکم باندې فرشتي دا اوریز شړي دا فرشتي د یو بل نه جداوي دا یو بل سره رايوځي کی او د یو بل د پاسه کی او بیا د دې اوریز د منځ نه باران دا اوري
او کمزه کې چې الله پاک غواړي باران التوري او چې کمزه نه غواړي غزینه بل خو ابوز دا الله پاک قدرت دی باران یو ځای بل ځای نشته بیا د شپې ورځې اړول بیا د مخلوقات مختلف اقسام الله ذکر کوي بعض مخلوق په دوه خپو باندې ګرځي بعض مخلوق دا په خېټه باندې ګرځي بعض مخلوق په څلور خپو ګرځي او بعض مخلوق د دین علاوه په ډېرو خپو باندې ګرځي دا ټول الله پیدا کړی بیا صداقت د قران ذکر کوي بیا د منافقانو نفاق ذکر کوي پیغمبر علیہ السلام سره چې وی مونږ ایمان لرو مونږ تابعدار یو چې کلام خواشي بیا د ایمان نه لري خپل خبرې نه ووري او کله دوی ته پیغمبر علیہ السلام حق مسله بیان چې کله پیغمبر علیہ السلام دې ته حق مسله بیان کی دا سه مسله چې دې کې د پاره پیدا وي یا تمنډي و چې کله دې طبيعت نه خلاف مسله وي او فیصله وي دې بیان نه مني لکه مکه سورۃ النساء کې د بشر منافق هغه واقعات ذکر شوی و مفسرین فرمایي چې دا آیاتونه هم د بشر منافق په اړه کې نازل دي نبی علیہ السلام چې حق فیصله وکړي چې د طبيعت نه خلاف فلاړ عمر فاروق سے بلساو فیصله کسره تل کټ کو دا د منافقانو حال دی الله پاک فرمایي الم ترى تنغور ان الله بشک الله پاک يسبح له من في السماوات والارض تسبیح بیانوي د الله د پاره تمام مخلوقات چې دی پاسمانونو کې او پزمکو کې وتر او مارغان صافاتن پورتکون کی دی خپل وزر لرا کلن دا ټول قد علم صلاته و تسبیحه قد علم صلاته الله پاک د تخودل دا طریقه د عبادت و تسبیح او د تسبیح الله علیم بما يفعلون یا کلن قد علم پتقیسر الله پاک پیجنی صلاته د دی مخلوقات دا دعاګانی و تسبیح و تسبیح الله علیم بما يفعلون والله پاک پیدي پاکانو چې دوی کوي ولله ملک السماوات والارض اغاز الله د پاره بچای د اسمانونو د زمکو دا ویل الله المصير او خاص الله د پاره واپس دا الم تر تنغور ان الله یجی صحابا چلا پاک شړي صحابا اور یدي ثم يؤلف بينهم یا په واستوال را ولی پما بند دی ورزو کی ثم يجعلوا ركاما بیا اوګرځي الله پاک دا یو بل د پاسا فتر الودق يخرج من خلاله پس تبوینه باران چې روزي د دې د درمیان نه وينزل من السماء من جبال او الله پاک نازلی د اسمان طرفنا من جبال اور یزداسی پشان د غټو غرونو فيها من بردن چې پدې کې غلې فيصيب به من يشاء اس الله پاک وريدا غلې چاته چوغاړي ويصرف من يشاء الله پاک اړي دا غلې چانه چوغاړي پچا باران وري پچا غلې وري پچا دواړه وري پچا باندې يوم نوري الله خو خدا یکاد سنا برقی یذهب بالابصار قریب دا چې دارنا د بریخنا بوزي د دې نظرونه یقلب الله الليل والنهار الله پاک اړول لاړول د شپې کې د ورځې کې ان فی ذلک العبرة للابصار یقینا خامخا پدې کې عبرت دې دا قلمند خلق د پاره الله خلق كل دابه من ماء او الله پاک پیدا کړی هر یو دابه هر یو جند سر اما ان دوبونا فمنهم من يمشي على بطني فالباز د دې کې ګرځي په خېټه باندې لکمار ومنهم من يمشي على رجلين بازي پدې کې ګرځي په دوه په باندې کې انسانانو مارغان ومنهم من يمشي على اربع او بازي په کې ګرځي په ډېر په څلورو په باندې لکه اس او ساروي يخلق الله ما يشاء الله پاک پیدا کی څه چل غواړي ان الله على كل شيء قدير بشك الله پاک پر څه باندې قادر لقد انزلنا آيات مبينات
فتاقی سرمنگ نازل کی آیاتنا واضح بیانون کی والله یادی من یشاء الى صراط مستقیم او اللہ پاک ہدایت کی چاہتا جو گردنے ملاری ويقولون آمنا بالله وبالرسول او ویدا منافقان من ایمان نوڑی پا اللہ پر رسول علیہ السلام واتوانو منگا تابدارکو ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك بأوليو جماعت دوین فزد اخفل قرارنا وما أولئك بالمؤمنين او حقیقت کی نیدا مومنان وإذا دعوا إلى الله ورسوله او هر کل چدیر او بلش اللہ پیغمبر علیہ السلام تا لیحکم بینهم دپار دی چدی ولا فیصلو کی پما بین کی اذا فريق منهم معرضون ناگہانی وڈل دوین عراس کی دا فیصلینا وإن يكن لهم الحق او کچروی پدی فیصلہ کی دی دپار فیدا یا تو الیہ مزعنین دیغی تپمنڈ باندی رازی افی قلوب مرض آیا دی پزرن کی کفر دی ام ارتاب یا دی شک کی دی نبی علیہ السلام پر نبوت کی ام یخافن یا دی یریگی ان یحیف اللہ علیہ ورسولو چھ اللہ پاک بظلم کی پدی باندی رسول دا اللہ پاک و پیغمبر علیہ السلام 50 ظلم نکی بل اولائکم الظالمون بلکہ تا کسان پخپل باندی ظالمان دی انما کان قول المؤمنین فمخی رکو کی دا منافقان و قباحتنا بیان شو اس پدیر کو کہ ہم دا منافقان و قباحتنا او دا مومنانو دا کامیابی اصول اللہ پاک ذکر کی اللہ جل شانہ فرمائی مومنان چکل دا اللہ پاک فیصلی ترا بللشی نو مومنان اغا اوری او دا غیر تابداری کی دا کامیاب خلق دی چاچه دا اللہ پاک او دا پیغمبر علیہ السلام تابداری اکڑا دا اللہ نے یر اکڑا تقوی اختیار کا اللہ فرمائی دا خلق کامیاب دی دا کامیابی اصول دا مومنان دا اللہ یر تقوی دا کامیابی بنیاد دی بیا دا منافقان دی قباحت ذکر کی کلچ دی منافقان تأویل شدی ولنا قسمون خوری کدا پیغمبر علیہ السلام منتا ہر قسم حکم کی نو منگی تابداری کو چکل پیغمبر علیہ السلام دی تا حکم اکی دی بیا خبر نمانی نا اللہ پاک فرمائی دی قسمون خوری دی تے قسمون مخوری تابداری جان کی پیدا کر بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پاک پل ذمہ داری ذکر کی دی خلق توید اللہ منی دا اللہ دا پیغمبر علیہ السلام کو منی پا پیغمبر باندی ذمہ داری دا دن رسول لی اور پتاسو باندی ذمہ داری تا دا پیغام قبل ولی پیغمبر نبا دخپل محنت بارک تپوس کی گی اوستاس نبا دخپل ذمہ دارے بارک تپوس کی گی بیا اللہ پاک دا صحابہ کرام و خلافت ذکر کی حدیث مبارک کی راضی کلچی دا مکی زندگی و نو پا مکہ کی مسلمانان دا کافران نا دیر پر تکلیف کی ہر وقت پہ دا کافران ظلمنا یر حالتو دی مسلمانان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوسو کہ اے دا اللہ پاک محبوبہ آیا دا سی وقت پا منگ باندی راشی چھ منگ بد دشمنان نپ امن باندی شو منگ بد اللہ عبادت دا دشمن دا یرن علاوو کو اللہ پاک دا آیاتنا نازل کرو تیسرا اللہ پاک دی مومنان سرا سلور وعدیو کرو اول وعدی دا کرو چھ تاسب ازود دا دیزمکی بادشاہان جوڑ کرو صحابہ تو ہمارا شان خوش ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ
خلیفہ اول ابو بکر صدیق، خلیفہ ثانی عمر فاروق، خلیفہ ثالث عثمان غنی، خلیفہ رابع علی رضی اللہ عنہم دا اللہ پاک دزمکی وقت پا وقت بادشاہان جوڑ کرو. اول وعدہ پورا شو. دویم وعدہ چه تاز تبزو پا دیزمکا تاس طاقت درکم چه تاز بر اللہ عبادت کوئے بی یر بے کوئے. تاس بادا اللہ پاک دن مضبوط کے پزمکا بادی نفاذو کئی ہمارنگ اوشلا. ابو بکر صدیق سے پد دور کی دن نافذ، عمر فاروق سے پد دور کی دن نافذ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ پد دور کی دن مضبوط شو، عثمان رضی اللہ عنہ پد دور کی نورم مضبوط شو. مومنان غفتو سمنگ دا دین دی مضبوط شی مغا شان اوشو. دین بعد دریم وعدا چه تاسوی چه من یریگ دا دشمن دا یرب ختم شیو کنا اللہ وعداو کو آو دا دشمن یرب تاسو ختم شی تاسو امن سر عبادت کوئی. مدینی منوری ہجرت چوش مسلمانانو جہادنو دا کفار و خلاف میدان کی مقابلے اکڑی. اللہ پاک دا دی اغیر ختم کرا او دشمن ناکام کو دشمن ببیا یریدو او دی بن یریدل. او سلورم وعدا اللہ پاک دی مومنان تخبر ذمہ داری بیان کرے چه تاسو برزما عبادت کی ما سر وسوک شریک کوئینا. بیا دا مومنانو اصول کامیابی چه تاسو منزون کوئی، زکاة ترکی، دا پیغمبر علیہ السلام تابداری کوئی. بل دا کافرانو ٹکان اللہ پاک ذکر کرا چه دا جہنم دے. نو فرمائی انما کان قول المؤمنین یقنن دوینا دا مومنان اذا دعو الاللہ ورسولی کلچ دیرو بالشت اللہ دا پیغمبر علیہ السلام لیحکم بینم چه دے پیسلو کی پما بین کی ان یقولون ویدا مومنان سمعنا من خبر ووردا واتونا منگے منو اولئیکا هم المفلحون دا کسان چی دی کامیاب دی. ومن یطع اللہ ورسولو چاچی دا اللہ دا پیغمبر علیہ السلام تابداریو کو یخش اللہ ویتقی او دا اللہ نو یرد و تقوی اختیار کف اولئیکا هم الفائزون دا کسان چی دی کامیاب دی. وقسمو باللہ جاد ایمان دی قسمون قدام منافقان پا اللہ کلب قسمون رین مرتم لی خرجننا کچرت دیتا حکمو کی دا جہاد دی بخامقاتا سر جہاد تزی قلتو فرمائلا تقسمو قسمنا مخری طاعتم معروفا ستاسنا مطلوب دی تابداری. ان اللہ خبیر بما تعملون بشک اللہ پا خبردار دی ستاسو پا عمل نباد دی. قلتو فرمائیتی اللہ دا اللہ منی واتی رسول پیغمبر علیہ السلام امانی فإن تولو پس کچر دی اعراض تاس اعراضو کو فإنما علیہما حملا یقیناً پا پیغمبر علیہ السلام باند اغسدی چی بس باند دی تا حکم شوی دی وعلیکم ما حملتم پتاس باند اغسدی چی تاس داغی حکم شوی دی. ان تو تیہو تاتدو کچر تاسو تابداری دا اللہ پاک بکڑی دی پیغمبر علیہ السلام تابداریو کی تاتدو تاسو ہدایت بیامومی. وما علی الرسول الا البلاغ المبین او نشتری پر پیغمبر باندی مگر رسول دا دین خکارا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعدکد اللہ پاک دا کسان سچیغی مومنان دی منکم ستاس صحابونا عامل الصالحات جامن نکڑی دنے کے لیستغلفنن مقابلی خلیفگان دور کے اللہ پاک بزمکہ باندی کم استخلف الذین من قبلهم لکہ سنگ چل اللہ پاک خلیفگان دور کرو لان دی خلق ستاسنا من قبل ملان دی دینا ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتدوا اللہ پاک بدی تا قدرت ترکی دین پارا دینهم الذی ارتدوا دبی داغی دن چی ارتدوا لم چی خوشحالی کی پاغی باندی یا چی رازی کی دوی لرا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا او خامخا بدل بکی اللہ پاک دبی دا پارا پس دا یرین امن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا دیبا عبادت کی زمان دیو ما سر اسوک نشریک کی ومن کفر بعد ذالک فولائکم هم الفاسقون چاچو کفر کو پس دی دانا فرمان و فاسقان دی
واقیم الصلاة وآتوا الزکاة او تاسو قائم کې منځ او زکات واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون او تاسو تابعداري د پیغمبر علیه السلام کوي د پاره دي چې پتا س باندې رحم وشي لا تحسبن الذين كفروا ګمان دي کې کسان تو ګمان مکه په کسان باندې کفرو چې کافران دي معجزین فی الارض چې دی باجزی کوونکی شي بزمکه کې یا بدی بچی بزمکه کې د الله د عذاب مأواهم النار او ټکانا د دوی د پاره جهنم دا ولبئس المصير دا ډېر بد زیاده وتلو دي یا ایها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم فمخکې رکوع کې د کامیابی اصول الله پاک بیان کړ د مؤمنانو اس په دې رکوع کې هم د مؤمنانو د کامیابی اصول ذکر کیږي یا په مخکې رکوع کې د مؤمنانو ذمہ داری بیان شو چې دوی به الله تابعداري کوي اس په دې رکوع کې هم د مؤمنانو ذمہ داری ذکر کیږي او مؤمنانو ته په معاشره کې د جون تیرولو طریقه خي الله پاک فرمایي چې په درې اوقاتو کې ستاسو په کورونو کې دي ستاسو غلامان او وینځي او ماشومان نابالغه بی اجازت نه داخليږي اگر چې دا تاسو په کور کې د خدمت د پاره ګرځي خدا درې اوقات داسې دي چې دي کې به دیم بی اجازت نه راځي درې اوقات کم دي سحر مانځنه وړاندې د خوب ټیم د غرمې په ټیم کې د خوب ټیم او د ماسختن د مانځنه بعد د خوب ټیم چې دا تاسو د پاره د عورت ټیمونه دي او په دې کې تاسو د ځان خپل زیاتی جامې لري کوي نو په دې ټیم کې دي هم نه داخليږي اگر چې دین علاوه تاسو د خدمت د پاره به اجازه تکور ترازی تاسو وینځي غلامان دي یا ماشومان دي چې هغه مکلف نه دي او چې کله د غدري اوقات دي نو پدې کې د تاسو د عورت ټیمونه دي تاسو پدې کې خپل اضافي جامې لري کړی وي نو لہذا پدې اوقات کې دوی به اجازه نه راځي او کله چې دا نابالغ ماشومان چې تاسو کر اول زی راځي به اجازه ته او چې کله دی بالغ شین بیا بدیم اجازه غواړي هر ټیم به اجازه غواړي نن سبا مسله دا څه ده په ماشومان چې کور ته زی راځي نو چې سبا غټ شي بیا د خلک ستر نه کوي ولی دا خو زمونږ وړاندې لوي شو دا خو زمونږ په کور کې لوي شوی زمونږ په غیږ کې لوي شوی دی او دا د پخوانه منکر راځي نو د پردي حکم د بلوغ نه بعد شو د اجازت حکم د بلوغ نه بعد شو چې بالغ شي اجازت بغوالي که پخوار اتلا غماشوم اوس غټ ته به اجازت ناراضي اوس بردي نامحرم نه پرده کولی شي دا سی بني چې دا خو منکر ماشوم به شي دا زمون د زوی په شان دي راځه اپکور کې وسر ټول بیا محفل او مجلسونه کوي دا ناروا دي ځکه چې دی بالغ شو او نامحرم دی نکاح دی کور والا خلکو سره کیږي د دنه په پرده کوي دا بنوي چې دا خو منکر وي شوی او بیا الله پاک فرمایي کمه زنانا چې غي د نکاح نه مایوس شوی نو کدی خپل اضافي کپڑے د خپل ځان لري کی لکه غټ صادر شو نو په دې باندې دې د پاره ګناه نشته یعنی بډېګان د پاره د پردي هغه شان حکم نشته څنګه د ځوانانو د پاره دي ځان دي پرونه کار کوي خپل زینت دا پټ کی
نور کدی د زینت د زاین نه علاوه زیاتی غټ غټ جامې صادرونه لري کی نو په دې ګناه نشته او بیا هم دی پرده کوي بهتر ده او بیا الله جل شانه مؤمنان ته په باج کورونه کې د خوراک اجازت ورکړي چې تاسو مؤمنان ړوند دي ګډ دي بیمار دي نو کدی ستاسو سره خوراک کوي نو په دې خوراک کې څه ګناه نشته ړوند سره خوراک ګډ سره بیمار سره په دې کې څه تکلیف نشته ګناه پکې نشته د خوراک اجازت ورکړي باز کورونه کې خپل کور کې د بچو په کور کې د پلار په کور کې د مور په کور کې رور په کور کې خور کرا تر کرا ترور کرا ماما کرا د مور خور ترور کرا او د وینځو غلامانو کرا دوستانو کرا خوراک کول ستاسو لپاره دا جایز دی بیا که ډوډۍ یوازې خوري او که په شریکه خوري دا جایز دی که دې سره ستاسو نکاح نه کېږي لہذا دې کله تاسو خوراک کولی شي یو ځای بیا چې کله کور ته داخل شي او په دې کور کې څوک نه نو تاسو سلام په خپل ځان واچوئ او که کور کې څوک وي سلام په هغې اچوئ نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم اجازت دی غواړي ستاسو نه هغه وینځي غلامان چې تاسو د هغې مالکان یې والذین لم یبلغوا الحلم منکم او هغه ماشومان چې نه دي رسېدلي بلوغ ته ستاسو مؤمنان آزادونه ثلاث مرات په درې اوقاتو کې اجازت غواړي به من قبل صلاة الفجر وړاندې د سهار د مانځه نه وحین تدعون ثيابکم من الظهیرة او په وخت کې چې تاسو زیاتې جامې ږدئ د غرمې په وخت کې ومن بعد صلاة العشاء او پس د ماسخوتن د مانځه نه ثلاث عورات لکم دا درې اوقات ستاسو د پاره پردې دي ستاسو د خوبونو وختونه دي لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن نشته پتا سو پدی باندې سګنا پس د دې اوقاتو د داخلي دو به اجازه نه طوافون علیکم بعضکم علی بعض دا طواف کول کړي بار بار راتون کړي د خدمت د پاره باز استاسو په باز باندې کذالک اندارنګ یبین الله لكم الآیات الله پاک بیانې تاسو د پاره احکامات آیاتونه یبین الله پاک بیانې لكم تاسو پر الآیات الاحکام احکامات بیانې چې په دې باندې عمل وکړي الله علیم حکیم الله پاک ذات علم مالک متوالا ذات واذا بلغ الاطفال منكم الحلم او هر کله چې بالغان شي دا ماشومان ستاسو نه نابالغ وي آزاد دي ستاسو کړه زیرازي بیا چې کله دا بالغ شي نو بیا به اجازه غواړي فلیستاذنوا دي به اجازه غواړي په ټول اوقاتو کې کما سادن الذين من قبلهم لکه څنګه چې اجازه غوښته هغه کسان چې دین وړاندې لکه پر دې خلک څنګه اجازه غواړي کذالک اندارنګ یبین الله لكم آیاتی الله پاک بیانې تاسو خپل آیاتونه د پاره د عمل الله علیم حکیم الله پاک ذات علم او حکمت والا ذات والقواعد من النساء اللاتي او ناس دي د بډګانو نه لا يرجون نکاحا چوي طاقت امید نه لري د نکاح یا آیسی دي یا بډګانی دي فلیس علیهن جناح پس نشته پدی باندې ګناه ان یدعن ثيابهن چې دي کې دي خپل جامې زیاتی غیر متبرجات بزینا سوا د ښکارا کول د خپل زیب و زینت د زاینو وان یستعففن خیر لهن
او دا کدی ځان بچ کی د دې د پاره ډیر بهتر ده الله سميع عليم الله پاک اوریدونکي او په ذات ليس على الاعمى حرج نشتري پړون باندې ګنا ولا على الاعرج حرج او نشتري په ګډ باندې ګنا ولا على المريض حرج او نشتري په بیمار باندې حرج څه ګنا او څه تکلیف ولا على انفسكم ونستاذ پزانون باندې انتا ګلو دا چې تاسو خوراک من بيوتکم د خپل کورونو کې او بيوت ابائکم یا د بلارانو په کورونو کې او بيوت امهاتکم یا د میندو په کورونو کې او بيوت اخوانکم یا په کورونو درونو کې او بيوت اخواتکم یا په کورونو د خويندو کې او بيوت اعمامکم یا په کورونو د ترونو کې او بيوت عماتکم یا په کورونو د تروریانو کې او بيوت اخوالکم یا په کورونو د ماماګانو کې او بيوت خالاتکم یا په کورونو د تروریانو کې او ما ملکتم مفاتح صديقكم یا دا غلامانو وینځ په کورونو کې چې تاسو داغي مالکانی او صديقكم یا د دوستانو په کورونو کې ليس عليكم جناح نشت پتا ز باندې ګنا ان تاكلوا جميعا او اشتاتا دا چې تاسو خوراک کوي په یو ځای یا په جدا جدا خدا ګناه ال نشتا چې کله تاسو ته د کور د مالک طرف نه د ماما طرف نه د تر طرف نه د رور طرف نه تندې صفاوي خو کله پزل کی خفغان وی او ستا پر اتلو باندې زړنوي نو لہذا بیا به اجازت غواړي ترور کر دې ځل کېږي چې روزماتي لنن ورشم لیکن اغه زړن دي اغه کمزور طبیعت والدا ناول تی اجازت غواړه کوي چې راشه روزمات بدل منن کړي بس ټیک تلاړش او کدا سي نوي نو پخپل باندې بي اجازت بیا مورزا ځکه چې بي اجازت تا د دې په کورونه کې خوراک کول ال تا ته جایز دي چې غي په خوشاليږي خو کنه خوشاليږي نو بیا ور کړبي تاسو نو ورزي نن په باز اوقات کې خلک لاړ شي دامه د تر کور دي ترې په ملما باندې خفقيږي او دی ور خوشي اجازه نشته وې دامه دا ترور کور دي هي په خپکیږي او دی ورخوشي اجازه نشته دامه د ملګری کور دی هي په خپکیږي د تنګيږي لہذا دی به اجازه واړي فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم پسر کله چې تاسو داخل شي دا ذکرونه تاسو په کې څوک نو سیږي تاسو سلام واچي په خپل ځانونو تحيه من عند الله کپا کورونو کې څوک سیږي رتا ز بیا پرشتہ دارانو باندې سلام واچوي دا دعا د الله د طرف نه مبارکتن طیبه مبارک او پاک کذالکم دارنګ یبین الله لكم الآیات الله پاک بیانې تاسو آداب لعلکم تعقلون د پارا دي چې تاسو عقل اختیار کی پدی باندې عمل وکړئ انما المؤمنون الذين امنوا پمکی رکو کی اجازت د کورونو د داخله دو بیان شو وسپدی رکو کی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجلس اجازت ذکر کی د نبی علیہ السلام د مجلس آداب په دې رکو کی ذکر کی کله چې مؤمنان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مشورې د پاره راوړي اجتماعي کار د پاره لکه مشوره د جهاد کوي مشوره د اختر کوي مشوره د جمعې کوي نو پدې کې چې نبی عليه السلام د مؤمنان راوړي د نبی عليه السلام مجلس ننزي تر دې چې نبی عليه السلام اجازه ني ورکړي نبی عليه السلام مجلس کې ناس دي بی اجازه تر مجلس نه پاسي ها کچری یو کار پیښ شو خپل ضرورت او نبی علیہ السلام نے اجازت غواړي
بیا پیغمبر علیہ السلام ته مجلس کې ناس دي ته اجازه ورکا او بخنم ولو غواړه ځکه چې پیغمبر ناس دي او صحابه تی پاسي نو دا مناسب نه ده خو ضرورت یې ده چې پاسي اجازه ورته ورکا بل الله رب العالمین مومنانو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د خبرو طریقه خي تاسو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم आवाज کوي आवाज وته په نوم باندې مکوي اے فلان کیا تاسو باندې کوي اکرسته په سورې حجرات کې مراشي سید کلیوال خلک راغلي د نبی علیہ السلام په مجلس ادب باندې پینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د بهر نه چغي والي یا محمد اخرج الینا اے محمد تمن ترا شرو زمن تا تمن در سره کار دی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایي تاسو نبی علیہ السلام ته داسې आवाज مکوئ او نن سبا دور کې یو جماعت ته چاغي ته بریلیان ویل شي خلک پیدا پیران دي جعلی نقلی پیران ای چې کله نوم لیکي نو لیکي یا الله یا محمد الله تا ته आवाज کوي محمد علیه السلام تا ته आवाज کوي نو ولې نو مخلي یا محمد دا خلق خپل بچی ته چې محمد نومي خو دغه ته محمد استاد بچیو د عام انسان او د نبی علیہ السلام په आवाज کې فرق نشته یا خو په حروف ندا کې आवाज د پاره اے فلان کیا نو یا محمد اے محمد صلی الله علیه وسلم دا الله پاک فرمایي دا سی आवाज به نبی علیہ السلام ته نه کوي نو د بریلیانو دا لیکل د نبی علیہ السلام د نوم داسي دا بنا دي په بی ادبه باندې بریلیان ذات ډیر ادب والوي خدا کار د بی ادبه دي او نور دې سره د دې عقیده د حاضر ناظر تړلې ده په دې وجه باندې داسي الفاظ او نزان ساتل پکار دي چې انسان ولیکي یا محمد بریلیان په دې خیال وي چې هغه زمونږ ارسه او ارسه ویني زموږ مدد کوي زمون سر حاضر نازل دا عقیده د شرک ته اگر چې دا نوم لیکل د دې د بی ادبه الله پاک فرمایي تاسو نبی علیہ السلام ته نوم داسې ماخلي خپل منځ کې بل ته څنګه لري بل د منافقان د نبی علیہ السلام د مجلس بی ادبی ذکر کیږي د منافقان کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناستو او د خدمت ضرورت بشری منافقان به ځان پټو تختیدل به الله فرمایي دا خلک الله پیژني دین الله د عذاب نو یریږي نو فرمایي انما المؤمنون الذين امنوا بشك مؤمنانا کسان دي چې ایمان وروړي دي پال بالله پال الله باندې او رسول او پر رسول د الله واذا كانوا معه على امر اركل چې دی وی نبی علیہ السلام سره په یو کار باندې جامع نه چې اجتماعي لم يذهبوا دا مؤمنان نزيد نبی علیہ السلام د مجلس نه حتا یستاذنوا تر دې چې اجازه توغواړي د نبی علیہ السلام نه ان الذين يستاذنونك بشکا کسان چې تا نه اجازه غواړي اولئک الذين يؤمنون بالله ورسوله دا کسان دې ایمان لري په الله او رسول باندې فاذا استاذنوك لبعض شان مرکل چې دي تا نه اجازه غواړي د خپل کارونو لپاره فاذل لمن شئت منهم پس اجازه ورکړه چاته چې استغفر خي واستغفر لهم الله او بخنه غواړه ربي د پر الله نه ان الله غفور رحيم بشك الله پاک بخون کی مهربان دی لا تجعلوا دعاء الرسول تاسم ګرځوي आवाज کول پیغمبر علیہ السلام ته بینکم پخپل منس کی ک دعاء بعضکم بعضا پشاند आवाज کولو باز استاسو بازتا خپل منس کی چې یو بل تسنګ आवाजونه کوي داسې پیغمبر علیہ السلام ته مکوي قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا
پتاقی سر پیجنیا کسان چاگی تختی منکم ستاسونا لوادن پداسی حال کی چی دی زان پتون کی ستاسو دا مجلسنا پتیگی تختیگی زان خویی دا خدمتنا فلیحذر الذین یخالفون عن امره پس پکار دی چیزان بچیا کسان چی دی مخالفت کی دا اللہ دا پیغمبر علیہ السلام دا حکم ان تصیبم فتنتن و یصیبم عذاب علیم تاچی برسیگی دیتا یو مصیبت پا دنیا کی یا برسیگی دیتا عذاب درناک پا آخرت کی اللہ خبردار ان للہ ما فی السماوات والارض خاص دا اللہ دا پارا تمام سیزن دی چی پاسمان نو پزمکو کی دی قد یعلم ما انتم للہ پاک پیگی پاس چی تاس پس باندیے خطاب پدیجے کی طول مکلف تشو مومنان استاس پا حالم اللہ پیگی منافقان استاس پا حال باندیم اللہ پاک پیگی وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ اور کلچ دی واپس کونش اللہ پاک تا فَيُنَبِّهُمْ بِمَا عَمِلُوا اللہ پاک بدیتا خبرداری ورکی دا دید عمل دنے کیو دا گناہ اللہ بکل شیئن علیم اللہ پاک پر چیز باندے پیزات تی